ټول شپناسي فیسبوک کته او پورته ښکته او پورته دا قرآن پکې راوړو که په یاد ورته نه یادو نو موبایل به یې د پلی سټور نه پکې ځان له لوډ کړی هغې کې دا له کولاو کړه صورت بقرې د آخري 2 آیتونه په موبایل کې دغه وویوه که نه د صورت بقرې آخري 2 آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون آخره پورې دا 2 آیتونه په دې باندې څومره ټیم لګي په دې باندې دقه 20 سیکنډ یا 15 سیکنډ یا 30 سیکنډ پې ولګي منټونه نه سیکنډونه دا پې لګي فائدې څومره ده امام بخاری حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ بالآیتین یو روایت یې دي دویم روایت کې من قرأ آیتین چا چې 2 آیتونه ولوستل من آخر سورة البقره داخل د سورت بقره نه فی لیلة پشپه کې کفتاه در پار کافی شو صحیح بخاری حدیث سے څه مطلب 2 آیتونه چې کله د شپې تل وده کېږي د وده کېدو په ټیم کې د آخري 2 آیتونه ولوله ستا دپاره کافي کېږي د څه نه کافي کېږي نبی صلی الله علیه وسلم اجمالي الفاظ ویلي دا اشاره دې ته چې د ټولو خبرو ته شامل دی یو قول پکې دا دی کفتاه د ده دپاره د هر قسم شر نه کافي شو هیڅ قسم شر به تا ته نه رسیږي نه د شیاطین الانس نه د شیاطین الجن نه د دې نه به تا ته هیڅ قسم شر نه رسیږي دویم نبی صلی الله علیه وسلم چې د الفاظ اجمالي ویلي همدقې خبر ته پکې هم اشاره ده حافظ ابن حجر فتح الباری کې وایي کفتاه ای من قیام اللیل دا 2 آیتونه د وده کېدو په ټیم کې ولوله نو ستا دپاره د تهجدو په ځای کار کوي ټول شپناسي فیسبوک کته او پورته ښکته او پورته 2 آیتونه دا قرآن پکې راوړو که په یاد ورته نه یادو نو موبایل به یې د پلی سټور نه پکې ځان له لوډ کړی هغې کې دا له کولاو کړه صورت بقرې د آخري 2 آیتونه په موبایل کې دغه وویوه که نه دغه 2 آیتونه ویوه د تهجدو ثواب درته میلاو شو تهجد ته راپاڅېدل څومره مشکل کار دی څومره مشکل کار دی څومره ډېر ثواب پې میلاویږي او په 2 آیتونو باندې سړي ته میلاویږي دغه ثواب فی لیلة کفتاه